زدا چیلنج نه ورکوم چې ته ما نه قیامته پورې وګټه. ما خو ګټلې پاکه ورځ ده، ځکه چې دغه ګټات او بیلات زما په ذهن کې نشته. زما ګټلې پاکه ورځ ده چې کله زه دې میدان ته د حضور په نوم باندې راوتی یم. ما ګټلې پاکه ورځ ده چې کله زه دې میدان ته په نظریه باندې راوتی یم. او تا بیللې پاکه ورځ ده چې کله تا د نالۍ دپاره د چا سات ورکړی دی، کله تا د مفادو د پیسو دپاره د چا ملګرتیا کړې ده، او کله تا چې کوم دی څه کړې ده ګټلې ما په هغه ورځ باندې ده چې په کومه ورځ زه سره د دې چې ما ته پته ده چې په دې نظام کې بیا زما ځای نشته. خو ټولې علاقې ته پته ده چې چا ګټلې ده، خو زه وایم حقیقت کې مونږ په هغه ورځ باندې ګټلې ده چې په کومه ورځ باندې مونږ د حضور علیه السلام د دین دپاره اعلای کلمت الله دپاره او د دې ګستاخانو په سترګو کې سترګې ورکړي دي، هتکړۍ مو لاسونو ته اچولي دي. خپل چې کوم دی دکه خانقاهونو باندې نه پولیس ته وو بختربند ګاډي راغلي دي، په سوونو نفري راغلې ده، په هغې کې جیلونه تیر شوي دي، تکلیفونه تیر شوي دي، هغې کې چې کوم دی په کلونو کلونو باندې زمونږ مقدمات روان دي. دا هر څه مونږ وایو تاوان نه دی، دا ګټه ده او د ګټې پته به اله لګي. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. دا به د محشر په ورځ باندې پته لګي چې چا د حضور علیه السلام د ګستاخانو چې چا ممتاز قادری پانسی کو چا د هغې دپاره چې که په ختم نبوت حمله وکړه ته د هغې دپاره ودرېدې، او زه د مدینې منورې د جانان د عزت او د ناموس دپاره ودرېدم.